السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. محترمو اوریدونکو، ډیر خلک دغه پوښتنه کوي چې که چیرې سړی په جذباتو کې راسي او د خپلې کور والا شیدې وڅښي نو په دغه سره د ده پر نکاح باندې یو اثر لویږي که نه؟ نو دغه حضرات دغه تفصیل یاد وساتي چې د مدت رضاعت یعنی د کشنې د پیدایش څخه وروسته در 2 کالو پورې وکشنې ته د هرې ښځې شیدې خوړل دا جایز دي او په دغه ټیم کې که کشنۍ د یو ښځې شیدې وخوري نو دغه ښځه د دغه کشنې رضاعي مور ګرځي او نکاح یې سره ناجایزه وي. خو د 2.5 کالو تېرېدلو څخه وروسته بالاتفاق د ښځې شیدې خوړل دا ناجایزه دي او حرام دي. نو که چیرې یو څوک در 2.5 کاله وروسته د یو ښځې شیدې وخوري نو دغه خو یو حرام کار او یو ناجایزه کار خو یې وکلی، خو دغه زنانه که چیرې د ده د محرماتو څخه نه وي، یعنې د ده خور یا مور یا خاله یا تروري نه وي، پرېدی ښځه وي، نو پر ده باندې نه حرامیږي. نو لهذا که چیرې یو سړی د خپلې کوروالا شیدې په داسې حالت کې وخوري چې دی در 2 کالو کشنی وي نو بیا خو دغه ښځه د ده مور ده، د ده نکاح د دغه ښځې سره ناجایزه ده. البته که در 2.5 کالو وروسته ده دا شیدې خوړلې وي یا په غټوالي کې چې اوس نکاح سوې ده، اوس یې په ځواني یا په غټوالي کې د خپلې کوروالا شیدې وڅښلې نو په دې سره دا کوروالا پر ده نه حرامیږي. نو لهذا د سړي دپاره د خپلې کوروالا تی په خوله کې نیول دا ناجایزه خو نه ده، خو که چیرې شیدې کې رالې نو بیا به هغه خامخا توکي. که یې چیرې تیرې کړي نو دا په وجه سره دی ګناهګاره کیږي او د یو حرام کار وکوي. مخته به دی احتیاط کوي خو پر نکاح باندې اثر نه لویږي، دغه کوروالا پر ده باندې نه حرامیږي. دغه تفصیل په دغه لاندې کتابو کې تاسو کتی سئ: هدایه صفحه 15 جلد نمبر 2، هندیه صفحه 552 جلد نمبر 1، در المختار صفحه 421 جلد نمبر 4، کفایت المفتی صفحه 162 جلد نمبر 5، فتاوای عثمانی صفحه 215 جلد نمبر 2. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.